اوس هم ډیر د پاکستان کرکټ فینز دا پوښتنه کوي چې آیا پاکستان ته د فائنل ته د کوالفای کېدو موقع شته کنه، چانس ورته شته دی کنه؟ نو تاسو لا پوینټیبل ښکاري جی. زما په خیال باندې پاکستان د فائنل کې لاوېدو اړو اهل دی نه. په دې ټورنمنټ کې که چا ښه لوبه کړې ده هغه د سریلانکا لوبډله ده او هغه د بنګلادیش لوبډله ده د انډیا نه پس. نو د انډیا نه پس فائنل ته کوالفای کېدو چې کوم اهل دي هغه بنګلادیش او سریلانکا کې یو لوبډله فائنل ته کوالفای کېدل پکار دي. ځکه پاکستان په دې ټورنمنټ کې صرف یو میچ چې کوم دی سلور میچونه تر اوسه پورې پاکستان وکړ، دوی انډیا سره وکړ او دوی کمزورو ټیمانو سره لکه یو اے ای او عمان سره وکړ. نو یو اے ای او عمان نه ګټلې دي او انډیا سره چې کوم دوه میچ دی دواړه په بایللې دي. تر اوسه پورې پاکستان په دې ټورنمنټ کې داسې تکړه ټیم سره میچ هم نه دی کړی. دا خو سریلانکا سره سبا میچ دی، بنگلادیش سره میچ کې بر پاکستان د ټیم پته ولګي. خو کچاري اوس هم د پاکستان کرکټ فینز غواړي چې پاکستان د فائنل ته کوالفای شي. نو په دې ویډیو کې به ډیټیل سره خبره کوم. پوینټیبل تاسو له سکرین باندې ښکاري پاکستان چې کوم بقایا دوه میچونه دی، یو بنگلادیش سره دی، یو سریلانکا سره دی. نو وداوت اني ډاوټ چې دا میچ دواړه پاکستان ته ګټل پکار دي، الا به پاکستان فائنل ته کوالفای کیږي. کدی کې یو میچ هم بایلو سریلانکا نه یا بنگلادیش نه، نو فائنل ته بیا نشي کوالفای کېدی. خو بیا کچره سریلانکا او بنگلادیش نه پاکستان میچ وګټي، نو بیا پاکستان دا سوال هم کوي چې انډیا او بنگلادیش میچ کې انډیا میچ وګټي، بیا به د انډیا طرف کوي چې انډیا میچ وګټي. دا کچري انډیا نه بنگلادیش میچ وګټلو کنه، نو د بنگلادیش او د پاکستان پوینټونه به یو رنګ شي. نو بیا فیصله پر رن ریټ باندې کیږي. رن ریټ تاسو په سکرین تر اوسه پوری انډیا پټاپ ته یو میچ کړي ګټلې دي 2 پوینټ دي پلس 0.68 رن ریټ دي. بنگلادیش یو میچ کړي غیم ګټلې دي پلس 0.12 رن ریټ دي. سریلانکا نه ګټلې دي. سریلانکا او پاکستان دواړه خپل ډومبني میچونه بایللې دي. نو که پاکستان سریلانکا نه میچ وګټل نو سریلانکا خو بهر شي. سریلانکا به دوه میچونه بایلې او بهر شي. بیا پاکستان بنگلادیش نه میچ ګټي او بیا به انډیا بنگلادیش نه میچ ګټي. نو چې ان کچري بنگلادیش انډیا ته شکست ورکو، نو بیا به پاکستان او د بنگلادیش په لوبډله کې د یو فیصله کیږي او پر رن ریټ باندې کیږي، په نت رن ریټ باندې. نو پاکستان ته پکار چې خپل دواړه میچونه مو ګټي او لخر رن ریټ سره مو ګټي. ځکه بیا د انډیا او د بنگلادیش کوم میچ د ټولو کې اخر کې دی، ټولو کې اخر کې د انډیا او د بنگلادیش میچ او د پاکستان لپاره غټه فائدہ دا ده کنه چې د انډیا او د بنگلادیش چې کوم میچ ته کې د بنگلادیش د ټیم ریسټ نشته. لکه په نن ورځ به بنگلادیش پاکستان سره میچ وکي او په سبا بیا انډیا سره دی. نو چې نن ورځ باندې پاکستان بنگلادیش له شکست ورکړي، نو په سبا باغی لوس سټریک سره انډیا ته مخامخ کیږي. نو بیا انډیا نه مشکل ده چې میچ وګټي. لکه دوه ورځې پر لپخې دوه ورځې یو بل پسې دغه مطلب کنزیکټیولی میچ دي. نو هغه کې بیا د بنگلادیش ټیم ضرور پساويږي، ځکه دوه لګاتار میچونه چې یو بیا پاکستان نه بایلی، نو کې به بیا د بنگلادیش د انډیا خلاف موران الریډي ډاون وي. نو دې کې هم یو ایکسترا ایچ کم دی پاکستان ته حاصل دی. نو په دې سيناریو به پاکستان کوالفای کیږي چې پاکستان به دوه بقایا میچز ګټي او بنگلادیش او انډیا کې میچ کم دی هغه به انډیا ګټي. که بنگلادیش ګټي مو خو چې بیا فیصله پر رن ریټ باندې کیږي جی. نو زما خیال باندې زه خو یم چې پاکستان اړو کوالفای نشي، ځکه فائنل به بیا انډیا سره راځي او پاکستان ټیم چې کوم لوبه کوي او کپتان چې کوم فیصله کوي، نو لګی نه چې دی بیا انډیا له په فائنل کې شکست ورکړي.